سلامونه ملګرو د محمد حارث حواله سره یو ډیر ښه خبر راغلی چون کې په ټیم کې لا شامل شوی نه دی خو یو ښه خبر راغلی د کم کسان چې په شفارس باندې د آیرلند او د انګلند په سکواډ کې شامل شو په هغې باندې هم پاکستان کرکټ بورډ غور شروع کړی دی په هغې باندې هم یو لږ غونتې ډسکشن کوو چې کم کسان دي چې هغه د ټیم نه آوټ کولو خبرې روانې دي او محمد حارث زمان خان دپاره هم ښه خبر دی چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم دې نه علاوه چیمپئن ټرافۍ حوالې سره هم یو بریکینګ نیوز دی انډیا به چیمپئن ټرافۍ دپاره پاکستان ته راځي که نه په کم ګراونډونو باندې به د انډیا میچز وي آی سی سی ته پاکستان څه نوټس ورکړی دی دا ټولې خبرې په دې ویډیو کې تاسو سره زه ډسکس کوم ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ کله چې د نیوزیلینډ خلاف د پاکستان ټي 20 سکواډ اناونس شو کوم سیریز چې اوس په پاکستان کې د نیوزیلینډ سره ټي 20 شو د 15 میچونو دوه چې پکې نیوزیلینډ وګټل دوه پاکستان وګټل او یو میچ د باران د لاسه ډرا شوی جي نو هغې کې هم د محمد حارث نوم نو چې کې د محمد حارث نوم نو په هغې باندې هم ډېر صحافیانو موږ خو خیر پښتو کانټینټ کریټر جو زموږ اواز پی سی بي ته رسي یا نه رسي خو اردو چې څومره هم سپورټس جرنلسټ وي هغوی د حارث دپاره ویډیوز جوړ کړي خو اوس چې کله د آیرلینډ او د انګلینډ سکواډ اناونس کوو هغې کې د محمد حارث نوم نو د زمان خان نوم پکې نو او فرام نو ویر حسن علي پکې راغو ډایرکټلی په پیراشوټ باندې راغو سکواډ ته راکوشو نو په هغه باندې هم ډېر زیات تنقیدونه مونږ خو خیر پښتو کریټر جو مې ویدله خو اردو چې کم صحافیان دي ای پې ښه تګړه مطلب تنقید کړی په حسن علي باندې او د حارث په فیور کې ډېر زیات بیانات ډېر زیات ویډیوز راغلي چې هغه تاسو له معلومه ده نن سبا خو د سوشل میډیا پاور دی دغه ویډیوز چې کله پی سی بي ته رسېدلي نو د پی سی بي چې کومه سلیکشن کمیټي ده هغوی هم ناست شوي دي او د حارث په شاملولو باندې غور شروع کړی دی د محمد حارث په ټي 20 ورلډ کپ کې شاملولو حوالې سره لږ ډېر ډسکشن روان دی جی خو بل طرف ته زمان خان چې کوم دی هغه هم د سکواډ حصه نه وه نو زمان خان باندې هم غور او فکر روان دی او حسن علي د ټیم نه آوټ کولو حوالې سره هم څه خبرې روانې دي ځکه غټ تنقید چې کېږي هغه په حسن علي باندې کېږي حسن علي که په ټیم کې مخکې هم د پاکستان که دغه شرطه تاسو تیر شوي 15 میچز پاکستان په ټیم کې وګورئ نو هغه څه داسې ښه پرفارمنس نه دی کړی او هغه په 2023 چې کوم ډی ورلډ کپ وایي کې هم ډایرکټ اچانک په سکواډ کې را حاضر شو اوس بیا دا سکواډ ته راغلی دی کې ډیشي ټي 20 ورلډ کپ په سکواډ کې هم وي چې ډېر خلک دا تنقید هم کوي چې دا د بابر اعظم ملګری او د بابر اعظم په وینا باندې ټیم ته راغلی دی وایي د بابر اعظم په وینا باندې چې حسن علي راځي نو په پی اس ایل کې چې محمد علي ښه بالینګ کړی لکه زمان خان نوم پرېږده نه محمد علي پورې خلک رسېدلي چې محمد علي ولې په ټیم کې نه شاملېږي زمان خان ولې نه شاملېږي چې ستاسو ټي 20 یارکر سپیشلیسټ دی تاسو د ډیت اور سپیشلیسټ دی هغه تاسو ولې نه شاملوئ چې تاسو حسن علي سکواډ ته راوستی دی نو ډېر غټ تنقیدونه روان دي چې د پاکستان په سکواډ باندې د پاکستان په سلیکشن کمیټۍ باندې اوس په خبرو کو د چیمپئن ټرافۍ حوالې سره د انډیا ټیم چې کوم دی هغه به پاکستان ته چیمپئن ټرافۍ ته راځي د پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی ته د ګراونډونو شیډیول جاری کړی دی او دی ورسره هم سجیسټ کې ورکړي دي چې د انډیا ټول میچز به په مونږ په یو سټیډیم کې کوو په لاهور کې به کوو قذافي سټیډیم لاهور کې چې څومره هم د انډیا میچز وي او مونږ په لاهور کې وکړو نو انډیا چې کومه سیکیورټي ایشو ده یا څه هم دي ځکه لاهور چې کوم دی واګا بارډر انډیا سره جوخت دی انډیا نه کوم څوک لاهور ته انډیا نه که څوک پاکستان ته راځي لاهور ته میچ کتلو دپاره نو ډېر په اسانه باندې تقریبا 3 غنټې ټریولینګ چې یو کې بای روډ نو پاکستان ته لاهور ته قذافي سټیډیم ته را رسېدی شي جي 3 غنټو ټریولینګ باندې بای روډ په ګاډي کې پاکستان ته هغوی انټري کولی شي ویزا هر څه چیک اپ نه پس مطلب داسې نه چې بس ډایرکټ په بارډر باندې راوړي پر یو پروسیجر وایي په هغې باندې که څوک صحافیان راځي که څوک میچ کتونکي فینز راځي چونکې اوس چې کوم اوډیایي ورلډ کپ په پاکستان کې نو تقریبا 7 صحافیانو له د پاکستان چې کوم هغوی له انډیا والا ویزې ورکړې وي فینز خو پرېږده ما ورته خو پرېږده که چېرې ما ورته اغوستل مونږ له خو په ډزو کې ویزه نه راکوله غټ غټ صحافیان چې کوم چې غټ غټ چینلو سره کار کوي لکه جیو سوپر پی ټي وي سپورټس اے سپورټس 10 سپورټس د دغې صحافیانو له تقریبا 8 ویزې د پاکستان صحافیانو له ایشي شوې وي جي یوټیوبرز او دغه چې کوم ویلوګرز دی له خو مطلب ویزې ډېره لویه خبره ده چې دی له ایشو شوې نه وي اوس پاکستان چې کوم دی دی به ښه په ازاده پلاس باندې د انډیا صحافیانو له د انډیا فینز له ښه په اسانه باندې ویزا ایشو کوي چې هیڅ پرابلم به نه وي تاسو به وګورئ چې د انډیا که چېرې پاکستان ښه دا خبره 100% کنفرم شوه او دا میچز په قذافي سټیډیم لاهور کې وي نو تاسو به وګورئ چې د انډیا څومره عوام راځي او دا میچ په پاکستان کې ګوري صحافیان او کمنټیټرز او یوټیوبرز ویلوګرز خو پرېږده عام فینز به هم تاسو وګورئ چې پاکستان ته راغلي جو پاکستان به له هر کلی ویلي نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو سره مې شریکول ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام